السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم فضل نبی ګرانو کتونکو یو اهم ایشو پاغي باندې خبره کو چې داغي د وجه ډیر زیات نقصانات شوي دي او ډیر خلک پر کټیان شوي دي معذور شوي دي مړ شوي دي او دا یو خاموش زهر قاتل به ورته وایو او زمونږ خلکو ته د دې حوالې سره پته نشته. فضل نبی صاحب د په دې خیبر پختونخوا کې بارودي سرنګونو حوالې سره بارودي مواد سرنګونو بالکل هغه ډېر یو اهم ایشو ده او خاص تر هغه علاقه کې کوم دا اوس دغه شروع شي دي او هر چې کوم دا جنگ شروع دي دغه د شګردو خلاف هغه چې بیا کوم دغه ټکانی دي کوم دغه هغه ځای کې کوم ځای کې اوسېدلي دي او هغه ځای کې خاص تر هغه ځای خلک هغه ډېر موضوع کېږي لګیا چې کوم هغه یا بارودي سرنګونو پریدي او زه به دا خبره کوم چې کوم د افغانستان نه د سکرپ روان دي خاص تر سکرپ او هغه کې د حواله کې لیکن دا بارودي مواد چې کوم ډېر زیات دي زموږ په نوخار کې چې کوم دا 13 کال چې کوم واقع شي وا غړي مومن دغه سیمه الته یو بارودي دغه چې کوم هغه ګوله وا هغه ګولې سره ماشومان هغه سټک باندې والا او هغه سره درشي دغه شان زموږ په امانګړ کې چې کوم دا واقع شي وا یو واقع دوه کال شو غالبا کور کې چې هغه ګوله وروړي او هغه ډېر او ډېر خلک لکه بل اقوامي سره باندې دی یو اگاهي رزم مناويږي د دې بارودي سرنګي یو اگاهي رزم پر تنظیمونه دي ماین پاکي بالکل هغه لپاره او ډېر خلک هغه نه معذور شوي دي ډېر زیات معذور شوي دي نو په دې حق باندې موږ تفصیل سره دا وایو چې د اگاهي او خلکو د اگاه شي چې را دا کم دي کې تاسو دا داسې مواد تاسو صحیح کې تاسو داسې یو دغه کې مشکوک شي چې دا مشکوک دي او نو تاسو مخ سره د هغه ځکه پولیس ته اطلاع کوي اخو هغه نه تاسو ځان سیټ کوي دا خلک ایو چې دا کباړ یو شی دی لکه اوس په دا خلک لالچ راشي یاره په دې باندې دا کباړی دا خاص تر کباړ والا دا چې کوم دی او هغه باندې کباړ باندې خاص یو کله باندې باندې گزار کې یا ال دا خښوي دي او په هغه ځایونو کې ته اخپا کې دي یا دغه کې دي او هغه درشي نو که داسې مقصود تاسو داسې ځایونو کې دا مشکوک چې کوم دي خاص دی نه نو که تاسو داسې کې نو په کار تاسو پولیس ته اطلاع کوي ریسکیو ته اطلاع کوي نو په دې باندې حق باندې موږ خو صرف دا خبره کول چې دې لپاره ډېر د وخت د اهم ضرورت دا شی دی چې دا اولن سبب لکه د جنگ هغه دغه بدل شوی دي لکه مخکې به ټوپک او ډز ډوز به هغه شی نشته نسبت ټکنالوژي دور دی دشمن دا کوشش کوي دا چې څنګه د دې نقصان وکړي شهري به څنګه بالکل فضل نبی صاحب زه به دا وایم چې د دشمن څنګه چې مونږ وایو چې جنگ دور کې یو انفارمیشن ټکنالوژي راغله نو داسې د دهشتګردۍ طور طریقې بدلې شي د کباړ په شکل کې کېدای شي دا تاسو سره د بلارو کوڅو کې لا د زمیندارانو په پټو کې په د بالټو په شکل کې کېدای شي دیچکی په شکل کې کېدای شي خو کدا څه شی مشکوک تاسو تخکاره شنو مقامی پولیس ته اطلاع کوي دا فضل نبی صاحب د دې هم دغه شوی چې دهشتګرد کم ځای کې هغه باندې سختۍ راشي او هغه سره دا شیزونه نو هغه لا مغلطه کې خخ کې او لایبرری دي د دې واقعات شوي بالکل نو دهشتګردو چې کوم د دهشتګردۍ طریقې دي او د دهشتګردۍ کوم د کاروایی هغه طریقه ده نو هغه بدل شو نو موږ به ټول پښتنو ته دا وایو چې خاص کر دا چې کوم زمونږ د ایریا دي بیا ورسره قبایلی علاقات دي او بیا د افغانستان نه چې کوم سکرپ راځي نو دا ډېر زیات مشکوک دی چې دغه کې خو دغه خبره د میزایلو اخولونه او ډېر صداسي شیزونه دي چې هغه بس راخشتي دي او چت کړي دي خرڅ کړي دي د پیتلو او دغه په لالچ کې خودل تراشي خو هغه نه ډېرې غټي دماکي شوي دي او د دې نه مونږ به دا وایو فیکټریان هم تباه کېدی بالکل جی بالکل دغه ډېره هم معلومات مونږ یې شیر کوو اجازه غواړو د الله په امان